الله تبارک و تعالی په دې باندې قادر دی چې ما او تا خپل ځان را او پیژني. صحیح ده کنه؟ ځان را ته را او پیژني چې زه څوک یم. قدرتونه را ته ښودلي دي، ځان را پیژندلی دی. خو لیکن که چېرې صحیح معنا کې الله څوک دی، د دغې پیژنګلا دپاره الله قدیر دی، قدرت والا دی، چې بغیر د نبی را لګلو نه ما او تا ته الله ځان وښایي. خو نه، الله چې مونږ ته ځان ښودلی، ما او تا ته د الله د معرفت ښودلی شوی، دا یې نبی را لګلی. نو گویا الله ځان را ښودلی دی د نبی په لار. نو بیا مونږ څنګه کولی شو چې الله د سره د قدرت نه ځان راته ښودلی دی د نبی په وسیله؟ نو څنګه کولی شو چې د الله ته مونږ ورسېږو بغیر د وسیلې نه؟ الله قدیر بادشاه دی، د قدرت خاوند دی. خو چې کله الله وایي چې زه یو یم، نو الله فرمایي قل ته ورته ووایه چې هغه یو دی. براه راست راته نه وایي چې زه یو یم، محبوبه ته ورته ووایه چې زه یو یم، محبوبه ته ورته ووایه چې هغه یو دی. نو چې هر کله الله قدیر بادشاه دی چې مونږ ته ځان خپله ښودلی وی، خو ځان یې راته ونه ښودو، د ځان ښودلو دپاره پیغمبر وسیله راولېږله. نو که چېرې ما او تا اوس الله پیژنو او وایو چې نه ما ته د چا ضرورت نشته، زه ډایرک الله پیژنم، نو الله ډایرک خپله ځان هم مونږ ته نه دی ښودلی، ته الله ډایرک څنګه پیژنې؟ لازمه خبره ده چې الله ځان ښودلی په وسیله باندې، تم که رب ته ځان رسول غواړې نو په وسیله باندې. دغې وسیلې باره کې قرآن کریم سورت مائده آیت نمبر 35 کې رب العالمین ارشاد فرمائی چې وابتغوا الیه الوسیله، اے بندگانو ایماندارو تاسو الله ته د رسیدو دپاره وسیله تلاش کئ. وسیلې ډېر تفاسیر علماو کړي، خو شاه ولی الله رحمت الله علیه په قول جمیل کې د وسیله یو معنی دام ذکر کړي چې الله ته رسیدو وسیله تلاش کئ، الله ته د رسیدو وسیله اپناو کئ. چې دغه وسیلې نه مراد مرشد کامل او پیر کامل دی. الله ته رسیدو دپاره، د رب معرفت دپاره چې رب څوک دی ډایرک یې ته نشي پیژندی. القول الجمیل کې شاه ولی الله رحمت الله علیه فرمایي چې رب پیژنګلا، د رب سره تعلق، د رب سره د جوړ دپاره مینس کې یو واسطه پیدا کا، او هغه واسطه مرشد کامل دی. او مرشد کامل چاته ویلی شي؟ چې د هغه هر څه د الله او د الله د رسول مطابق وي. مرشد کامل، پیر کامل چاته ویلی شي؟ چې د چا هر څه د الله او د الله د رسول مطابق وي. او که چېرې د الله او د الله د رسول مطابق نه وي، نو شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه فرمایي چې که څوک دعوه وکړي چې زه پیر صاحب یم، څوک دعوه وکړي چې زه مرشد کامل یم، او هغه په هوا باندې هم درته ځان روان کي، په هوا باندې، او خلک ووایي چې دا د مرتبو خاوند دی، په هوا باندې روان دی. فرمایي شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه چې دا چا چې درته په ځان هوا باندې روان کړی دی، دغته به ته ګورې چې د زندګي د قرآن او د حدیث مطابق ده او که مخالف ده. که د زندگی د قرآن او د حدیث مطابق وه، دا د الله ولی دی، په کرامت باندې روان دی. او که یو کس دی هغه په هوا باندې د ولی نی روان، خو د هغه زندگی د قرآن او د حدیث خلاف ده، دا ولی الله نه دی، دا د انسان په جامه کې شیطان دی، دا د انسان په جامه کې شیطان دی، دا استدراج دی، دا سحر او جادو دی چې د ځان په هوا باندې روان کړی. مرشد کامل چې الله ته تا څوک رسوي، هغه کس به رسوي چې د چا زندگی. ځکه شیخ جنید بغدادي رحمت الله علیه فرمایي چې هغه مرشد کامل دی چې د چا په ښي لاس کې د قرآن رڼا وي، او د چا په ګڅ لاس کې د احادیثو مبارکه او رڼا وي، دا مرشد کامل دی. د ده په ژوند او په لاره کې د قرآن او د حدیث رڼا ده. دغه رڼا به انسان معرفت خداوندي ته ورسوي.